حدیث مبارک کے راضی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوے اللہم اغفر لی ولی امتی بیا بوے اللہم اغفر لی ولی امتی بیا بوے اللہم اغفر لی ولی امتی بیا بوے استغفر اللہ لی ولکم استغفر اللہ لی ولکم نو بار بار بوی یا اللہ ما تا بخنو کی و زما امت تا وکی نبی علیہ السلام معصوم و دا گناہ نپاکو خدای دی امت تا تعلیم ورکو چی بار بار وائے چی اللہم اغفر لی یا اللہ ما تا بخنو کی یا اللہ ما معاف کی نو وان استغفرو ربکم دا چې بخنه غواړی د خپل رب نه او ثم توبو الیه بیا توبه وباسئ هغه ته چې څوک استغفار وایي نو د دې دوه غټې پیدې دي یو یمتعکم متاعا حسنا الله وایي ډېر ښکلی ژوند به وله په دنیا کې ورکړم کم سړی چې استغفار وایي د ده ژوند به ډېر ښکلی ګورې د ګناهونو د وجې نه چې بنده استغفار نه وایي ګناهونه کوي د ژوند به ډېر لنډ تنګي لنډ تنګ بې برکته به وي په ژوند کې به سپېرتوب سپېرتوب کم سړی چې استغفار وایي الله قرآن کې وایي یمتعکم متاعا حسنا ډېر ښکلی ژوند به وله دنیا کې ورکم نو د استغفار یوه غټه فایده دا ده چې دنیا کې به د الله ښکلی ژوند درکړي ډېر د خوشحالو به ته شروع که تا ته به اندازه وشي ډیر به خوشحالی ډیره پاکی پاکی به محسوسی ډیر برکت په کور کې محسوسی د ژوند کې به ډیر آرام او تازگی او خوشحالی محسوسی دا الله وعده کړې ده یمتعکم نه په بدر کې تاسو ته متاعا حسنا نه په ښایسته علما وایي د متاعا حسنا نه مراد د اطمینان او د سکون ژوند به الله درکړي نو کو یو سړی په ژوند کې اطمینان او سکون په دنیا کې غواړي واحد حل استغفار دی بس الله نه بخنه غواړه استغفر الله تعالی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه الى اجل مسمى الله وی د اطمینان او د سکون ژوند بدرکم خود مقرر نیټې پورې یعنی د مرګ پورې نو مطلب دا چې څومره د ژوند دی نو هغه به د اطمینان او د سکون نو ویؤتي کل ذي فضل فضلا بله غټه فایده دا ده د استغفار او د توبې چې په آخرت کې به ورله الله ښایسته بدله ورکي چې جنت دی نو دنیا کې چین سکون او اطمینان او په آخرت کې جنت ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا خوشحالی ده زیرې دی خوشخبری ده د هغه چا دپاره چې د قیامت په ورځې عملنامه کولو شي په هغې کې ډیر استغفار چې عملنامې کولو شي او د چا په عملنامه کې ډیر استغفار وموندې شو نبی علیه السلام وایي توبه د دپاره د آخرت خوشخبري ده خوشحالي ده زیری دی چې عملنامه کې ډیر استغفار وموندې شو